رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابي ته لاړ شه د عثمان دروازه وډبوه اب د سره تعاون کې لاړ چې د عثمان دروازه ډبوله نو چې د دروازې سره غوږی کېښود نو د عثمان رضی الله خپل خزي سره جګړه وا جنگ یو ما زه شکر د خبره ناشنا نه ده دا جنگ پاغه دور کې مو په دې دور کې نن چې خزه خاون جنگيږي الته چې هغه جګړه کوله هغه ټیسټ میچ او دا اوس خو فاینل میچ نه اوس سمجي دا سم کوي چې په مسجد کې خلک راټول کا او بیا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې هغه د خپل بیبي سره په څه مسله باندې خپل خبره تیزه کې داغه بیبي خو د حضور مبارک لور و او بیا ته تشریح په داسې الفاظو کې چې تاسو رقم ناس خلکم دي اغم خان دي مسجد آداب دادي د مسجد بنا د دې د پاره شوی چې ته خلک مسجد کې د هغه چا بارکه خاندوا چې هغه ته حضور مبارک دولور یعنی په نکاح باندې ورکړی وي او بیا د یو خاص صحابي په شان اقدس کې نازیبا الفاظ استعمالول مذاق اڑاول خندا کول د دې باره کې د آپ کے مسائل اور ان کا حل 58 نمبر صفحہ باندې یوسف لدھیانوی پہلا نمبر جلد دے فرمائی جو شخص کسی خاص صحابی کا مذاق اڑاتا ہے کوم انسان چې د یو خاص صحابي باره کې خندا کوي مذاق کوي او بدترین فاسق ہے دی وی دا بدترین فاسق دی دی انسان ته پکار دی چې توبه وباسي دی وی که چرته د دې بدترین عمل نه چې صحابه پسې مذاق اڑاو کړي خندا یې کړي داسې خبرې کړي چې خلک په خاندولي د دروازې سره غوږی کېښود نو د عثمان رضی الله خپل خزي سره جګړه وا جنگ یو ما زه شکر د خبره ناشنا نه ده دا جنگ پاغه دور کې مو په دې دور کې مو نن چې خزه خاون جنگيږي الته چې هغه جګړه کوله هغه ټیسټ میچ او دا اوس خو فاینل میچ نه د دینه توبه نو استلا نو دی په خپل وی د په حق کې د سوی خاتمه اندیشه ده د ته پکا دی چې په اخلاص باندې توبه وباسي زکه دا ته چې کوم الفاظ ادا کې خلق خانده او تذکرہ د عثمان غنی صاحب هغه بیانې دین خلکو ته تاسو سبق ورکې د دې خبرو مطلب څه دی د دې خبرو غلط څه دی رب ذوالجلال دی زمونږ استادو د صحابه کرام سره کامل امینه محبت پیدا کی او رب ذوالجلال دی مونږ د داسې بدترین او د داسې غلیظ ترین الفاظ وینکو خلکو د مجالسو نم په خپل